سخته که ما راغلی دا راغلی ده د هغې وجه دا وه چې یوازې دا نه دي چې ما ته چې ته پیسې والا و ووټ خرڅ کړه دا نه وه یوازې دمکیانې پکې وي داسې خبرې به دې میز کې شي چې زه تاسو ته نشم ویلی زما ژوند هغې ګران کړی و زما په ذهن کې یو خبره وه که زما خرڅېدل وی نو دا زما یو د ځان شرم یو د قام شرم دا به د قام شرم و ما وی زه به ځان مړ کړم خو زه به دا چل ونه کړم ځکه دا دویمه خبره په ما باندې اعتماد کړی دی د NA4 88,000 کسانو په ما باندې اعتماد کړی دی 90,000 کسانو په ما باندې اعتماد کړی بیا دویمه خبره ما باندې مراسید اعتماد کړی دی زه چېرته هم دا نشم کولی چې زه د 90,000 کسانو اعتماد ته نقصان ورسوم او د مراسید اعتماد ته نقصان ورسوم الله دې نه کړي الله دې نه کړي الله دې نه کړي هر نمونه سیز هر نمونه رزلټ ته تیاری وګورئ هر نمونه قربانۍ ته تیاری وګورئ د خان صاحب دپاره د هغه حکم دی چې څه قرباني واقع تیاری وو خو یو خبره کوو خرڅېږو به نه چې کم قیمت دی زموږ قیمت نشي راکولی کروڑ روپۍ څه شي دي 80 کروڑ روپۍ څه شي دي 100 ارب څه شی دی په اربونو روپۍ دي راوړي انشاءالله د خان صاحب دا ورکر به نه خرڅېږي او نه به ټیټېږي دا به د خان صاحب سره ولګي هغې نظاره که تاسو ماله ووټ راکړی په هغه ټایم کې ګوره یو خبره ته کوم تاسو الیکشن ځان ته رعایت کوئ په الیکشن کې ګوره ستاسو دا مطالبه نه وه چې زموږ لاره جوړه کوئ په الیکشن کې ستاسو دا مطالبه نه وګورئ زموږ کوڅه جوړه کوئ په الیکشن کې ګوره ستاسو دا مطالبه نه وي زموږ روډ جوړ کوئ په الیکشن کې تاسو ته یاد شي ستاسو څه مطالبه وه تاسو دا مطالبه وه چې موږ تاله ووټ درکوو خو د خان صاحب سره به وفاداري کوئ دا یاد دي موږ وفاداري وکړه که ونه کړه د هرې سختۍ باوجود یې وفاداري وکړه که ونه کړه د هر ظلم باوجود یې وفاداري وکړه که ونه کړه د هرې دمکۍ باوجود یې د وفاداري وکړه که ونه کړه زما وروڼو دا زه خپله خبره یوازې نه کوم ګورئ زما ورکر زما د یونین کونسل په ورکر باندې ظلم کېږي زما د VC په ورکر باندې ظلم کېږي زما په معمولي ورکر باندې FIR کېږي چې هغه غریب هلته تله نه دی په هغه باندې FIR کېږي خو زه تاسو ته یو خبره کوم زما یو ورکر یې شاته کو زما یو ورکر یې په شا باندې کو چې یاره بس زه قدار شم بس ته زه نور نه ځم زه دا ویم زما وروڼو چې کله د حق او د باطل جنګ راشي نو خلک د حق سره ودرېږي او د حق سره خلک قرباني ورکوي نو دا خلک د په دې خبره باندې پوه شي چې خان صاحب په حق باندې دی او موږ به د حق سره ولاړ یو د اخره پورې ورسره ولاړ یو